بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خیبر نیوز اسلام آباد سٹوڈیو ناز یم مرشد علی خان. اول یو نظر په سر خبرونو. د پیښور مضافاتی علاقہ متنو کې د ډزو واقعه مخې ته راغلی. پاسنی بازار کې نامعلومه وسلوالو اف سی ملازم شهزاد او د هغه دوه رشتهدار فاروق او عثمان قتل کړي. واقعې نه پس وسلوال تیښته کې کامیاب شوي دي. پولیس ایف آئی آر درج کړی او ملزمانو گرفتارۍ لپاره کوششونه تیز کړي. شمالی وزیرستان کے دہشت گرد واقعہ د میرعلی تحصیل ایدک سیمہ کے پر سیکیورٹی فورسز ریموٹ کنٹرول بمی حملہ شوی. برید کی او سیکیورٹی اہلکار شہید و درے جوبل شوی. واقعے نپس سیکیورٹی فورسز سیمہ کے سرچ آپریشن ہم کرے. د پارچینار توری بازار کے بم دھماکہ دوا کے خلاف 13 روزہ سے جاری دھرنا د کامیاب مذاکرات نپس ختم کړی شو. مقامی انتظامی مظاہرین تا دوا کے تحقیقات و باور ورکڑے. بم دھماکہ کے جوبل شوی کسانو علاج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی جاری دے. د پارچینار توری بازار کے 13 روز بمی 14 نشے ووا چی پکے شپارت کسان جوبل شوی. د خیبر پختونخوا ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس شوی چی پکے 26 اربہ 65 کروڑ روپو پر لگت د 19 ترقیاتی منصوبوں منظوری ورکڑے شوی دا. صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی باجوڑ سوات کالام و مدین کے اسمال ہائیڈرو پروجیکٹس منظوری ورکڑے. کانجو کی دوڑو کی چڑیا گھر و سیدو ڈینٹل کالج لپارہ ہم فنڈز مختص کری شوی دی. پیښور کے نوے بس سٹینڈ لپارہ ہم 2 ارب روپے منظور کری شوی دی. حکومت د عالمی عدالت انصاف فیصلے مطابق کلبھوشن پر حوالہ آرڈیننس جاری کرے دے. د قومی سلامتیا پر معاملوں سیاست نہ دے پکار. د وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم قومی اسمبلی کے بیان وائی کچرے آرڈیننس پر ذریعہ بھارتی جاسوس رہا کے 2 نصب احمد اپوزیشن پر احتجاج کے شامل شوے وم. فروغ نسیم وضاحت کرے کچرے مند عالمی عدالت انصاف فیصلہ نو منلے نو بھارت با سلامتی کونسل تطلے وے او زم خلاف بے د پابندیانو قراردادو نا منظور کرے وے. د ټولو نه اهم د خلکو ژوندې نیکنامي او بدنامۍ وروستو خبره ده. تیر وختونو کې په جعلي ډګریانو پایلټس بھرتي کړي شوي وو. د وفاقي وزیر هوابازي غلام سرور خان سینټ غونډې ته خطاب. غلام سرور خان وضاحت کړی چې د سیویل ایویشن په تحقیقاتو کې د ګڼ شمېر پایلټانو لایسنسونه مشکوک ختلي دي. انکوایري رپورټ به منطقي انجام ته رسو. کومو خلکو چې په لایسنسونو دستخط کړي د هغوی خلاف به هم کارروایي کیږي. ایم کیو ایم رہنما فروغ نسیم یو وار بیا وفاقی کابینہ کے شامل کریشو. سینیٹر فروغ نسیم نن په دریم ځل د وفاقی وزیر قانون په حیث سوګند پورته کړو. صدر مملکت ډاکټر ارکلوی د هغه نه حلف اخیستی. بیرسټر فروغ نسیم جسټس قاضي فایز عیسی کیس کې د حکومت وکالت لپاره استعفا ورکړې وه. د نه وړاندې هغه د آرمی چیف ملازمت موده کې د توسیع کیس کې هم وکالت لپاره د کابینې نام مستعفی شوی و. آن لائن گیم پب جی بحال. اسلام آباد ہائی کورٹ پب جی گیم باندھے پابندی ختم کرا. جسٹس عامر فاروق پب جی گیم باندھے پابندے خلاف پر درخواست محفوظ فیصلہ وورولا. پی ٹی ایس اور وزیروان پب جی گیم باندھے پابندی لگولے وا. موقف یا خپل کړي وو چې دغه گیم له وجې د خودکشۍ رجحان کې اضافه شوې ده. شوگر انکوائری خلاف د شوگر ملز مالکان پر انٹر کورٹ اپیل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سماعت شوی. د ملز مالکانو وکیل مخدوم علی خان دلائل مکمل کړي. عدالت پر انٹرا کورٹ اپیل باندې فیصلہ محفوظ کړی دا. ملز مالکانو د شوگر انکوائری کمیشن تشکیل خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹرا کورٹ اپیل دائر کړی. میگا منی لانڈرنگ کیس. پخوانی صدر آصف علی زرداری او د هغه خور پریال تالپور باندې یو ځل بیا فرد جرم اون لګولی شو. د جج اعظم خان عدم دستیابۍ له وجې په دواړو ملزمانو فرد جرم کارروایي 29 جولای پورې ځنډولې شوې ده. نیب به راتلونکي سماعت باندې د یو ملزم پلی بارګین رپورټ هم عدالت ته وړاندې کوي. کرونا وائرس حملے جاری. 13 روز دوران ملک کے 209 کرونا کیسز رپورٹ شوی دی. این پی او سی مطابق ملک کے د کرونا کیسز مجموعی شمیرہ 2,00,000 نه سیوا شوی دا. 450 نور مریضان په حق رسیدلی او د مرګونو مجموعی تعداد 15,000 ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې 2,14,000 مریضان صحتیاب شوي هم دي.
خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس له وجې نور 11 کسان په حق رسیدلی دي. 145 تازه کیسونه هم رپورټ شوي. محکمې صحت مطابق صوبه کې د مړو شمیره 11,980 او متاثره کسانو شمیره 22,800 ته رسیدلې. 26,000 نه زیات مریضان صحتیاب شوي هم دي. نړۍ کې د کرونا حملې د ترکی استنبول ښار کې واقع مشهور مسجد آیا صوفیہ کې به نن شپږ اتیا کاله پس د جمعې مونځ ادا کیږي. جمعې مانځه کې به 1500 پورې مونځګزار جمع کیږي. ترک صدر رجب طیب اردوان په شمول نور اعلی چارواکي به هم د جمعې مانځه کې شرکت کوي. د ترکی تاریخي ښار استنبول کې واقع مسجد آیا صوفیہ کې به نن شپږ اتیا کاله پس د جمعې مونځ ادا کیږي. ترکی میڈیا رپورٹس مطابق جمعې مانځه کې به تقریباً 1500 کسان شرکت کوي. دین علاوه ترک صدر رجب طیب اردوان په شمول نور اعلی چارواکي به هم نن مسجد آیا صوفیہ کې مونځ ادا کوي. مسجد آیا صوفیہ کې د جمعې مانځه په موقع خصوصي انتظامات پورته کړي شوي دي. د سره سره کرونا مخنیوي لپاره هم اقدامات شوي. مونځګزارو لپاره ماسک اچول لازمي ګرځولې شوی دی. د ټولو نه اهم د خلکو ژوند نیک نامي او بدنامي رستو خبره ده. تیر وختونو کې په جعلي ډګریانو پایلټس برتي کړي شوي وو. د وفاقي وزیر هوابازي غلام سرور خان سینټ غونډې ته خطاب. غلام سرور خان وضاحت کړی چې د سیویل ایویشن په تحقیقاتو کې د ګڼ شمېر پایلټانو لایسنسونه جعلي ختلي وو. 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن پہ شروع کیا. ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ پی آئی اے کے اندر جیلی ڈگریوں پہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور تھاؤزنڈز کے حساب سے ہوئیں. تو ایک جنرل ڈائریکشن دی گئی کہ ویریفیکیشن ہو تمام کریڈینشلز کی، تمام ڈگریز کی. اور جب ویریفیکیشن شروع ہوئی تو اس میں سے بھی 17 پائلٹس جیلی ڈگری والے نکلے اور 96 ٹیکنیشینز، گراؤنڈ ہینڈلرز، اس میں انجینئرز بھی ہوں گے، ٹیکنیکل سٹاف 96 وہ بھی تھے، کیبن کرو بھی تھا، ایڈمن کے لوگ بھی تھے. تو ہم نے اپنے طور پہ سول ایویشن اتھارٹی جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس نے اپنے طور پہ پائلٹ لائسنسز پہ بھی کام شروع کر دی. اس پہ بڑے چیکس بھی ہوئے. اس کے بعد انکوائری رپورٹ منسٹری کو سبمٹ کی گئی، پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا اور 260 پائلٹس، یہ اتھینٹک فگرز ہیں کہ ان کے آگے ایک بڑا کوسچن مارک. ان کے لائسنسز ڈوبیس ہیں، وہ سسپیکٹڈ ہیں. لفظ ڈوبیس بھی، سسپیکٹڈ بھی. لفظ بالآخر اگر انفیئر مین سے کوئی ڈاکومنٹ لیا جائے تو اس ڈاکومنٹ کی فیک سمجھ کے کینسلیشن ہوتی. انہی میں سے آؤٹ آف 262 28 پائلٹس تمام پروسیڈنگز مکمل کرنے کے بعد، جب یہ ثابت ہو گیا، پرسنل ہیئرنگ دینے کے بعد، کنفیسنگ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط طریقے سے لیے گئے، تو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ سے ان کی کینسلیشن کی اپروول لی گئی اور پھر انہیں ان کے لائسنس کینسل کیے گئے. د قومی اسمبلی اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې ترسره شوی دی. اجلاس کې کلبھوشن یادو په حواله وزیر قانون بیرسټر فروغ نسیم ایوان خبر کړی دی چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او ډیر مهم سیکیورټي معاملات دي. آرډیننس کې بھارتی جاسوس سزا ختم کړی شوې نه ده، بلکې عالمي عدالت انصاف په فیصلې په رڼا کې اسلام آباد های کورټ ته د تلو او د خپل کیس دفاع کولو موقع ورکړې شوې ده. نه خو د ملیټري کورټ فیصله کله هم ګرځولې شوې او نه انارو ورکړې شوې ده. بلخوا قومي اسمبلی
ضلع کے کرونا صورتحال کے مختلف شبوتا حکومتی ریلیف پارا تحریری جواب کے ویلی شویدی چھ 2.43 ارب روپو ریلیف تروسا پورے ورکڑے شویدے 3 مارچ 2016 کو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی دانست میں اس وقت فیصلہ صحیح ہوگا، ہم اس پہ نہیں جا رہے، بعد میں وہ فیصلہ اگر آئی سی جے نے اپنی دانست میں سمجھا کہ وہ درست نہیں تھا وہ بات دوسری ہے۔ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کاؤنسلر ایکسیس اس آدمی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ سپائے ہے، بیکاز ہی از گلٹی آف ایسپیوناج، اور یہ ریزن تھا۔ دوسری ڈیٹ سر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے 8 مئی 2017۔ 8 مئی 2017 وہ ڈیٹ ہے جب انڈیا یعنی ہندوستان جو ہے وہ آئی سی جی